بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو موجود یم پندو علاقه کې خلک ولې بهر ملک ته ځي په خپل ملک کې ولې نوکریانې نشته دی دومره مجبوره ولې شي چې تعلیم هم حاصل کړي او بیا خپل ملک خوږ وطن پرېږدي خپل کور پرېږدي خپل کلی وطن بچي خپل خپلوان دا هر څه پرېږدي او د غلا لاره استعمالوي او بل ملک ته ځان رسوي دا یو کیسه ده او دغه کیسه څه ده دا وخت موږ سره یو مشر موجود دی د هغې سره خبرې کوو ډېره مننه د وخت راکولو خلک خپل وطن پرېږدي خپل ماشومان پرېږدي فیملی پرېږدي بچي پرېږدي رواني ولې مجبوره شو دغه خپل پاکستان یې پرېښود او په غلا باندې بل وطن ته ځي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو جی موږ ډېر انتهایی مشکوري چې تاسو زموږ د علاقې ته راغلی جي او زموږ دا در تاسو مخصوص کو جي څنګه جي چې دې نه مخکې تاسو سره خبرې اترې وشوې جي دا نوجوانان دي جي نن سبا د سوشل میډیا دور دی جي یو خو غټه ایشو دا ده چې سوشل میډیا باندې دی یو شیز وګوري هغې دی چې ربه دا بالکل حقیقت سیم داسې دی حالانکې داسې نه هغه صرف یو فلم یې دا ایجنټس یا هغه ځای کې کوم خلک ناست دي هغې دا شنه باغونه او یا داسې چې کوم دی جوړ کړي نو دغه کې هم شکار بعضې هلکان دې وخت کې هغې هم شکار شي داسې هلکان پکې وي چې هغې دلته روزګار وي خو بیا هم هغې لاړ شي نو هغه خپل هغه خواهشاتو په بنا باندې لاړ شي ډېر هلکان پکې داسې دي چې هغې د انتهایی مجبور شي جي او د ډېر مجبورۍ د وجې نه هغه داسې قدم اوچت کړي چې زموږ په ملک کې جي روزګار سیستم چې څنګه تاسو ته پته چې تقریبا گذشته 8-10 سال داسې ډېر انتهایی حالات خراب دي جي او ورځ په ورځ جي خرابېږي لګیا دي جي نوکریان هم جي نه میلاویږي نو نوجوانان هم جي هغوی بیا مجبور شي زموږ د ملک داسې پالیسي نشته چې لکه څنګه د نورو ملکونو پالیسي چې هغه لیګل طریقې سره د ملک نه لاړ شي سفر وکړي هغه هلته ځان له مزدوري وکړي نو بالاخر هغې نه بعد دی ډېر مجبور شي او دوی دغه لار اختیار کړي ځکه چې زموږ د عمر خان جي هغه داسې نه و جي چې بس एकदम دا لاره چوناو کړې وه جي دې نه مخکې هغه خپل برپور کوششونه جي څو کاله هغه دا کوششونه کړي دي روزګار کوشش هم کړی دی روزګار نه علاوه جي هغې لیګل طریقې سره عموم چې کوم دي کوششونه کړي دي خو چونکې بهر دنیا کې زموږ هغه ایمیج دومره خراب شوی چې موږ ته څوک هغه ویزې ورکولو هم تیار نه دي جي نو دغه جي وجوهات موږ ته ښکاري جي ستاسو چې کوم وراره دی هغه د څومره مودې راسې نه غیب دی څه اطلاع شته نشته دی زما وراره جي 18 دسمبر 2025 نه غیب دی تقریبا دا شپږمه میاشت روانه ده جي او موږ جي بس کوششونه کوو جي او ګورنمنټ په ترو باندې هم لکه څنګه چې ما د ملګري ته وویل چې او پی اے په ذریعې سره موږ کمپلینټ درج کړی دی ګورنر صاحب کې پي ته موږ ورغلي جي هغې زموږ پی ایس او صاحب چې کوم دی فارن افیس ته جي لیټر لیږلی جي خو کاغذي کاروایي خو چې څه شی وو هغه موږ کړي جي هغه موږ څه کسر نه دی پرېښی جي لیکن اوس حکامو نه چې موږ ته مطالبه کوو جي که هغه آرمي چیف صاحب دی که پریزیډنټ صاحب دی که پرایم منسټر صاحب دی او خصوصا زما د صوبې چې کوم د وفاق نمایندګان دي چې زموږ قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب جي چې هغه په دې باندې بھرپور ایکشن والی جي او زموږ د دې بچو تپوس وکړي یوازې جي دا عمر خان او محمد حیات نه دي څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دې کې موږ سره د ثوابې متاثره خلک شته دي جي په دې کې نظامپور هم شته دی په دې کې موږ سره باجوړ هم شته دی جي او د درجنو تقریبا 40 نه اباو هلکان موږ سره هغه د کرم ایجنسۍ په دې کې متاثره شوي دي او هغوی ډېر انتهایی رنج او غم کې دي چې هغوی ما سره روزانه کم رابطې کوي څنګه زموږ اوس یو وټساپ ګروپ جوړ شوی دی نو هغوی له زه ډېر حده پورې تسلیانې ورکوم جي خو اخر کمه پورې موږ تسلي ورکوو جي چې یاره دا هلکان څه شو چېرته لاړو جي پته نه لګي فیملی ته چې انسان ژوندی دی که مړ دی بیا د هغه جنازه هم کېږي کور والا په فیملی باندې څه تېرېږي او جي دا که اوس یو سړي پته ولګي چې یاره بالکل حقیقي معنو کې دی وفات شوی دی نو موږ ټولو له جي مرګ شته کل نفس ذایقة الموت هر یو نفس چې کوم دی هغه به سکه د مرګ جي خو چې کله یو سړی وفات شي او هغه دفن شي ښخ شي یا د هغه دغه وشي هغه نه خلک دا د قدرت یو نظاره ده جي چې هغه نه زړه صبرېږي جي او هغه اخره کې چې کوم دی بس بالاخره خلکو نه هیر شي او خو دا چې کله پورې معلومات نه شي چې دی به مړي که ژوندی به وي نو سړی چې ډېر انتهایی ذهني شکار دی دا هر سړی خپل کور کې سوچ وکړي چې لکه څومره که داسې چا سره وشي نو هغه به څومره پریشانۍ جي تاسې غیبانه جنازه هم کړې ده
مونږ جی غیبانه جنازه هم کړې وه ځکه چې سوشل میډیا په دغه باندې دا خبره وایرل شوې وه خو سوشل میډیا مونږ اکثر په دې باندې جمعې تقریرونه کړي بیانات کړي چې لکه د دې دومره دغه نشته دی لکه دومره هره خبره باندې اعتماد مه کوئ چې یو مستند الکترونیک میډیا یو چینل چې کوم یو خبر نه چلولی نو هغې چې کوم تاسو تصدیق مه کوئ هغې نه وروسته جي بیا دا کیپي کې چې کوم هلکانو هغې سره مونږ رابطې وشو جي نو هغې ویل چې داسې څه لا شوي نه دي داسې څه حادثه نه ده ریکارډ شوې نو هغې لا فلحال پورې جي غایبینو کې دي جي نو که مونږ ته جي معلومات وشي نو زمونږ به زړه صبر شي الله دې وکړي جي انشاءالله امید تقریبا غالبه امید او ګمان او یقین دا دی چې انشاءالله هغې به ژوندي وي جي او ډېر هلکان داسې دي چې هغه د دې ملکونو نه راغلل او موږ هغې سره باقاعده په رابطه کې جي نو هغه څوک 9 میاشتې بعد پیدا شو څوک 12 مهینې بعد راووتو څوک چې کوم دي 6 میاشتې بعد راوځي څوک 4 میاشتې بعد نو هغه داسې یو ملک دی چې بس هلته هغه ډېر نګري غوندې کې سیسټم دی نو د چا پکې داسې تپوس پوښتنه نشته جي او د انسان قدر هم پکې نشته جي نو کوم چې نوجوانان زموږ د اواز اوري هغې ته موږ دا ډېر انتهایي عاجزانه درخواست کوو سوال کوو ته منت کوو ته نصیحت کوو چې هغې د خپل والدین خپل مشران په دې نه مجبوره کوي چې یاره په دې لارو باندې لاړ شي ځکه دا نن زموږ د کور کې چې کومه پریشاني ده یوازې زموږ په دې کور کې نه زموږ د علاقې کې جي چې تاسو وګرځئ او تپوس وکړئ جي نو د ټولې علاقې ته دغه هم رسېدلی دی جي اخرنی سوال کوم ستاسو چې کوم وراره و دا واده کړی و بچي و نو او جی دا 25 سال عمر دی جی د واده کړی دی جی د ماشاءالله 2 لوریانې دي جی دا موږ سره موجود دي جی هغه دغه د لوریانې دي جی مهرباني جی دا وخت موږ سره بل ورور موجود دی ستاسو څوک تللی او د غلا لاره استعمال کو ولې استعمال کا مجبوره ولې شو په دې پاکستان کې نوکریان نشته که څه وجوهات دي جی دا زما د تر زوی ریاض خان او دا هم په همدغه تاریخ باندې په همدغه ډیټ باندې د عمر خان سره په یو ځای تللی نو بیا دوه شپې چې تقریبا دوی سفر کړی نو هغه نه پسې بیا موږ ته اطلاع میلاو شو چې یاره دغه یې ده دي لکه انټرنیشنل اوبو پورې هم رسېدلي دي نو هغه نه پس بیا دغه څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړه چې یاره په سوشل میډیا داسې خبرونه دغه راغلی که نه منګړت چې یاره دا کښتۍ ډوبه شوې څه مصدقه څه دغه اطلاعات نه وو که نه نو بیا هغه نه پس چې دی دلته بس دا خبر دغه شو که نه گردش شروع شو بس ټول کورونه هم خبر شو چې عمر یې څومره دا راته وایي چې واده یې کړی و که نه و کړی عمر یې تقریبا دغه 25-26 سال عمر او واده یې نه و کړی دا راته وایي چې د غلا لاره استعمالول دا یو ښه کار دی که نه یاره غلا لاره استعمالول دا خو بیخي بده ده او پکار ده چې ونه شي او د نوي چې کوم آینده نسل دی یا اوس چې کوم ځوانان دي دې ته زموږ همدغه نصیحت دی چې بیا په دې لارو باندې مه ځئ په دغه نصیحتونو کولو باندې په دغه میډیا باندې هم خبرونه چلی په هر ځای کې چلی چې د غلا لاره مې استعمالوي د ایجنټ په لاره مه ځئ نو لکه ولې قصورواره څوک ګڼئ خپل حکومت ریاست ګڼئ که څنګه چې نوکریانې نشته دی خلک مجبوره شي خپل وطن پرېږدي یعنې څوک دا غواړي چې خپل کور یا خپل فیملی ماشومان دا پرېږدي او بهر ځي نه بالکل دا خو دغه دی خو دلته د حالات چې کوم د ملک روان دي که نه نو دغه زیات دی بېروزګاري زیاته ده ګراني زیاته ده چې کوم هغه نن سبا دغه داسې راګډ شوی دی چې یاره بس یو سړی بار په کار دی مونږ که سوچ وکړو نو زمونږ د سعودي عرب اړخ ته دا پښتانه ډېر پراته دي خو چونکې هلته هم اوس دا پالیسیانې لږې سختې شوې د هغه د کفیل سیسټم او دغه هغه نیشنلټي نه میلاویږي او هغه ټول عمر هلته تېر کړي په دې سرو شګو کې که نه نو بیا هم څه داسې خاص نتیجې ته ونه رسي نو اوس یو نوې دغه ټرینډ دې طرف ته لاړو د یورپ سایډ ته نو چې هلته یاره نیشنلټي هم میلاویږي هلته ستا بیا چې کوم هیلث سیسټم دی هغې ستا خیال ساتي د رهایش او د هغه چا خبره د انسانیت ډېر زیات قدر دی هلته نو په دې بنا باندې یاره دا زموږ ځوانان هلته د سوشل میډیا باندې ګوري او هغه ماحول ګوري نو هغې وایي چې یاره مونږ هم لاړ شو چې په هره طریقه هغه چا خبره یا آر یا پار شو نو وایي چې بس چې صرف د دې ملک نه داسې طرف ته شو مور او پلار یې څه وایي مور او پلار خو بس اوس فلحال به دعاګانې ورته کوي او په امید سره دي چې انشاءالله راضي به او داسې څه دغه هغه نیګیټیو سوچ نه لري لکه مثال کې طور پر دا مطلب کوڅې ته سترګې دي اوس هم سترګې دي اوس هم دروازې ته سترګې دي ویل کېږي دا چې والد صاحب یې هارټ پیشنټ دی او هارټ پیشنټ دی تقریبا دا یو 10 سال نه دی 10 سال نه ډېر ټایم وشو اوس په دغه خوري دوايانې باقاعده خوري
او دغه چیک اپ هم کوي ډاکټر لمزي تقریبا میاشت کې یو ځل یې ډاکټر ته وښایو او چیک اپ یې کوي دویانې بس جاری دي. حاجي صاحب دغه شنه باغونه مونږ ګورو چې حکومت دغه دعوې کوي لګیا دی چې ووټ له کله راځي چې مونږ به دا کوو، مونږ به نوکریانې ورکوو، مونږ به هغه کوو. نو د دغه نوکریانو د وجې چې کوم دی زموږ ځوانان ځي په غلا باندې لارې اختیاروي او بیا هغه غیبیږي، بیا د هغې هم حکومت ریاست چې کوم دی نو هغه څه نه کوي لګیا دی. نو څه به وایي، څه میسج به ورکوئ چې دغه حکومت در دې دمه پورې څه وکړه؟ تش کاغذي کاروی ده، عملي څه کار شته؟ حکومت خو جی تاسو ته پته ده جی چې تر کومې پورې زموږ په ملک کې په میرټ باندې فیصلې نه وي شروع شوې نو تر هغه وخته پورې به جی موږ ته دا مسلې مسایل وي جی که هغه زمونږ ایم این ای یا ایم پی ای یا مطلب ګورنمنټ حکومتونه منتخب کړي چې هغه هم په میرټ باندې منتخب شي. ځکه د میرټ کې دا کار چې کله په میرټ باندې منتخب شي نو هغه عوام دا طبیعت او فطرت دی چې هغې ډیلیوري غواړي، چې هغې ته ته څه ډیلیور کړي هغې به تاله بل ځل اوټ درکوي، که ته هغې ته څه ډیلیور نه کړې نو هغې تاله آینده کې بیا اوټ نه درکوي. او دا موږ تاسو څنګه چې اورو دا په کومه طریقه باندې زمونږ قیادت راځي نو هغې ته الریډي پته چې لکه ما ته عوامو اوټ نه دی راکړی نو هغې په دې باندې مطمئن چې ما ته عوامو اوټ نه دی راکړی به دا منتخب شوی بل ځل به چې کوم دی والله اعلم چې څوک منتخب کېږي نو هغه سره د عوامو که هغه وزیر دی که هغه ایم این ای دی که هغه ایم پی ای دی هغه سره د عوامو هېڅ قسم له فکر نه وي چې هغه سبا عوام نه بیا په ورک باندې په پراګرس باندې ترېنه اوټ وغواړي. بس هغه وایي یاره ما ته اخرنی سوال کومه چې کوم دا ستاسو ماشومان غیب دي نشته دی 15 میاشتې وشي لنډو ټکو کې جواب راکړئ چې په دې کې قصورواره حکومت تاسو ګڼئ؟ او جی قصوروار مونږ جی خپل ځان هم قصوروار ګڼو، مونږ دا نه وایو چې لکه بالکل 100% حکومت قصوروار دی، لکه مونږ هم انسان نه غلطي کې مونږ هم غلطي شوې ده، خپله غلطي تسلیمو چې یاره زمونږ نه په دې لاره باندې زمونږ یو کشر ځي، خو دا کشر چې ځي نو د هغې مجبوري چې کوم دی هغه زمونږ ریاست دی. که چېرې زمونږ په ملک کې روزګار وی، نوکریانې وی، بهترین مستقبل خلکو کتې نو ما په خیال چې څوک هغه دا ګوري نو هغه د دې ملک نه ځي نه بلکې دې ملک ته راتلل غواړي. ډیره مهرباني ګرانو کتونکو، دا و زموږ نانی پروګرام و. یقینا څنګه چې مشر خبر وکړه که په خپل ملک کې روزګار وی، کاروبار وی او حکومت څه ورکړی وی نو دلته کې به ډېر هر څه موجود و، دغه ځوانان به بل وطن ته په غلا باندې نه تله. دا یو سوال یا نشان په دغه حکومت باندې پرېږدو، د دې جواب به زموږ عام ولس ورکوي. دا و زموږ نانی پروګرام، در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان.